السلام علیکم ملګرو. نن د استرالیا میکسویل په نیدرلند باندې په 40 بالو باندې سنچري وهلې ده. جی د لویل شي ماډرن کرکټ نیدرلند ته استرالیا یو ډیر غټ شکست ورکو. میچ دی تقریبا په 309 رنزونو باندې ته میچ وګټلو جی او خپل رن ریټ ډیر زیات هاي کو. نو د رن ریټ کومه کیسه چې کومه هغه هم ختم شو. یعنی پاکستان کې پر رن ریټ سیمی فائنل لا کوالیفای کېدو نو هغه کیسه هم ختم شو ځکه په دومره هاي مرجن باندې پاکستان سویم چې میچ وګټي جی او دا غي چې کوم ټیمانو سره میچونه دي نو غي نه چې میچ هم ګټي نو ډیره د دومره هاي مارجن باندې ډیره لوی خبره ده. راځو چې سکور کارت باندې خبره کوو د نن چې استرالیا کم پرفارمنس کړی دی څنګه بیټینګ کړی دی په هغه باندې کمپلیټ ډسکشن دی. وګورئ تاسو له سکرین باندې ښکاری میچل مارش 9 رنزونه کړی دي. ډیوډ وارنر په 104 رنزونه باندې ورشوي چې انکه درې یو ځل بیا چانس نن ملو شو دله چې کلم چانس ملو شي د سنچري پکا ویږي. سټیو سمیت 71 رنزونه کړی دي. لیبوشین 62 رنزونه کړی دي. جوش انګلیس 14 رنزونه او میکسویل لو ګورجی په 44 رنزونه په 44 بالونو باندې 106 رنزونه جی چې اته چکی او نه چوکي پکې شامل دي. سنچري په 40 بالونو باندې وهاله ده جی. گرین اته رنزونه کړی دي. کیومنز 12 رنزونه. سٹارک 0 زمپا 1 دا نیدرلند طرف خو بالم خو چام نه کړه خو بیا هم سلور وکټ پکې وین بی کښتري چې 10 اور 74 رنزونه هم ورکړي او سلور وکټ کښتري دي. دو وکټ بس ډیلیټ کښتري چې 10 اور 115 رنزونه ورکړي جی. اریانډ 7 اور 59 اور یو وکټ کښتري دا. نور کتا سو ګورئ نو ټولو پکې هاي سکور ورکړي. صرف اکرمن پکې 4 اور 19 رنز ورکړي دي چې د پکې مطلب نور اورونه کړي نه ځکه د بچ شوی دي. اوس پرا شو د نیدرلند بیټینګ وګورو. نیدرلند په 90 رنزونو باندې ټول ټیم اوټ شوی دی. وکرمجیت سنگھ 25 رنزونه. میکس ودود 6 رنزونه کړی دي. اکرمن 10 رنزونه کړی دي. نور کتا سو رنزونه هاي سکور پکې نشته دي. سایبرند 11 رنزونه بس دلی 4 12 14 0 0 1 0 جی. د استرالیا له طرف خبالنګ چې شوی دی هغه اډم زم پکړه چې 3 اور 8 رنزونه اور سلور وکټ جی. دو وکټ میچل مارش اشتری دي. یو وکټ میچل سٹارک. یو وکټ جوش هیزل اود اور یو وکټ پیټ کیومنز کیپټن اشتری دی جی. نو دا ټوټل 90 رنزونو باندې نیدرلند ټیم راټول کړی دی او په 309 رنزونو باندې دی دا میچ ګټل دی. اوس که چېرې تاسو زه پوینټ ټیبل لبوزم نو پوینټ ټیبل کې به تاسو وګورئ چې د استرالیا رن ریټ څومره دی یو میچ ګټلو سره زیات شو چونکه ماینس کې او اوس رن ریټ تاسو وګورئ پوینټ ټیبل لزدا وازم تاسو له سکرین باندې ښکاری په سکرین د لخکاری جی. د استرالیا رن ریټ شو +1.142 او د پاکستان رن ریټ وګورئ -0.400 دی جی. نو د استرالیا رن ریټ ډیر زیات هاي شو. د پاکستان چې کوم میچ سپاتري نو چا سره په سکرین د لخکاری ساوث افریقا سره بنگلاديش سره او نیوزیلند سره او انګلند سره نو د کې تاسو وای په دومره غټ مارجن باندې پاکستان میچ ګټل شي چې د رن ریټ د استرالیا سره برابر کیه. د استرالیا نه په بر شي نو مال خو نه لګي ساوث افریقا له په غټ مارجن شکست ورکي یا بنگلاديش له په دومره غټ مارجن شکست ورکي یا نیوزیلند لورکي او یا انګلند لورکي. کچاري تاسو ګورئ نو د پاکستان چې کوم میچ سپاتې دي هغه یو ساوث افریقا دی او یو نیوزیلند. دا دوه ټیمان چې کوم دي په ورلد کپ کې پټاپ روان دي نو دای سره بیا ټف کمپټیشن کول به خامخه پاکستان چې ون سایډډ میچ په یو کوبم غټي او کونه به غټي یو بنگلاديش او انګلند چې کوم د انګلند په دی ورلد کپ کې خراب ورځري. نور که تاسو ګورئ نو ساوث افریقا او چې کوم نیوزیلند ټیم دی هغه خپ ټاپ دی ورلد کپ کې روان دي. هاي سکورینګ میچونه هغه کړی دي جی. نو پاکستان بیټینګ چې تاسو ګورئ بیا د نورو ټیمانو بیټینګ ګورئ نو زموږ په ټیم کې داسې کلاړي نشته. یو فخر زمان دی نو هغه ډراپ کړی دی چې تعالی هاي سکور یو شاید افریدي وجي چې هغه به هاي سکور تعالی کولو په کم بالونو به زیات رنزونه کول. شاید افریدي نه پس یو د فخر زمان ټیم دراغلو چې په د باندې زموږ باور وسو نو هغه ډراپ کړی دی او فخر زمان نه پس سایم ایوب دی چې راتلونکي ټایم کې هغه تیز بیټینګ کول شي. نور د پاکستان په ټیم کې داسې 30 کلاړیان مشکل ده چې راشي یار. نو دا یو شاډ غونډه د استرالیا او د نیدرلند میچ اپډیټ شو. د ویډیو کتلو زیاته مننه. والسلام.